شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روزي رسان دی، او د شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا سختن دی. او د حمزه بابا په دې دوو شعرو چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدایه زیات کړي یو په لسه، خدایه زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. د وایس آف ټایم رادیو FM 105.6 حسن ابدال ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سیدادل له اړخه د مینې او خلوص د ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، تاسو ته دا خبره معلومه ده چې د هرې نهې په ورځ یعنې د شروع په شپه باندې ستاسو کوربه سعید عادل خپرونه راوړي ستاسو دپاره د ننګیالو ننګیالی. په دې ننګیالي خپرونه کې څه وي، په دې کې موږ ستاسو سره لومبني کې یو وړه شانه مشاعره جوړه کړي، په هغې کې چې کوم دی نو بیا د هغې نه پس زموږ سره یو میلمه وي یا دوه میلمانه وي، هغوی سره موږ د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې د پښتو ادب په اړه باندې هغوی سره ډېرې ګټورې خبرې کوو. د هغې سره سره د ننګیالو ننګیالي خپرونې ښکلا دغه هم ده او موسیقي هم د دې خپرونې برخه ده. ستاسو کالونه، ستاسو SMS د دې خپرونې ښکلا او ځله یو په دوه کوي. نن به موږ خبرې اترې کوو، خو د هغې نه مخکې یو وړه شان مشاعره ده، هغه به پکې هم نشر کوو، ځکه دغه مشاعره موږ د صوابۍ د سیمې د پېښور د سیمې او د تخمایي مردان تخمایي د سیمې نه ستاسو دپاره یو مشاعره جوړه کړې ده، او په هغې کې موږ سره ملګري دي شهریار کتاش خیل صاحب، شوکت خرکیوال صاحب، محمد علي جوهر صاحب، او بل ملګری دی زموږ سره عرفان فطرت صاحب، او د هغه سره په څنګ کې مفتی معاذ همدرد صاحب هم زموږ سره په دې مشاعره کې ګډون لري. راځئ چې اول مشاعره واورو، خو د مشاعرې نه مخکې زه صرف تاسو ته دا وایم چې شعر څه ته وایي. شعر یو وجداني او ذوقي څیز دی، ځکه یو کوټلی او جامع تعریف نشي کېدلی، خو که یو ساده او اصلاحي تعریف یې کوو نو هغه به داسې وي چې یو شاعر د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار په داسې طریقه وکړي چې د لوستونکي او اوریدونکي جذبات هم هغسې راولړزوي څنګه چې د یو شاعر د لیک په وخت کې وي. خو په شعر کې د قافیې، وزن او بار موجودګي هم ضروري وي. خو مغربي ادب اوس داسې نثري نظمونه هم زیږولي دي چې آزاد وي او دغه تاثر اوس دلته هم لیدی شي. د شعر د تعریف په حواله چې کوم دی د ګڼو پوهانو او ادیبانو خپل خیالات دي او هغوی خپل خیالات څرګند کړي دي. په دې حواله خاص کر د انګریزي ادب لیکوالو ویناګانې لکه ډاکټر جانسن وایي چې شعر کاپیه دار لیک دی، یو داسې فن دی چې د تعقل او تخیل په مدد وشي او د صداقت سره پیول شي. دغه شان چې کوم دی د انګریزي ادب یو ډېر لوی نوم کالرج وایي چې شعر د لیک هغه قسم دی چې د ساینس په مقابله دی، نیغ په نیغه مقصد یې تسکین او خادي ده، نه چې صداقت. شیله وایي چې شعر د تخیل ژبه ده، هغه خو په لنډو ټکو کې ویلې ده چې شعر د تخیل ژبه ده. دغه شان کارنل وایي چې شعر مترنم خیال ته ویلی شي، او همدغه شان چې کوم دی بیکالی وایي چې شعر د ټکو داسې استعمال ته وایي چې تخیل پرې وټاکلی شي. مصور چې د رنګ په ذریعه کوم کار کوي هغه کار د ټکو په ذریعه ترسره کول شاعري ده. همدغه شان چې کوم دی د عربی ژبې لیکوالو او پوهانو هم د شعر په هکله ګڼې ویناګانې کړي دي. دوی په خصوصي توګه باندې د ښه شعر په تعریف کې لیکل کړي دي. د یو څو پوهانو رایه زه ستاسو سره شریکول غواړم. خلیل ابن احمد وایي چې د شعر په اورېدو سره چې سامع ته معلومه شي چې د دې شعر به پلانې کافیه وي، دغه ښه شعر دی. او دغه رنګې
ابن سینا وایي چې شعر د منطق هغه قسم دی چې پکې د تصدیق ځای نیوک تخیل وي. دا په انساني نفس د انبساط یا انقباض اثر کوي. ابن خلدون هم په دې هکله غلی نه دی پاتې شوی. هغه وایي چې شعر داسې کلام چې موزون او مخفه وي او په اراده لیکلی شوی وي. احمد بن مصطفی لیکي د شعر په لوازماتو کې قافیه، وزن او مقصد شامل وي. اوس به راشو د پښتو ژبې طرف ته. د خوشحال بابا د شعر په تعریف کې بل ځای وایي چې در اصل شعر کلام منظوم ته وایي. دواړه مصرې د بیت په تول تللي په حروفو سره سمی عروس قافیه سره جوړ. په دا کې هر څه چې وي، که قیده وي، که غزل، که قطعه وي، که مخمس وي، که مسدس وي، په ډېرو وجه شعر وایي. دغه وخت کې رحمان بابا، حمید بابا، شیدا او علي خان د شعر په هکله خپله رایه په شعر کې ښکاره کړې ده او وایي چې ای رحمان د بلبلو ژبه زده که، ای رحمان د بلبلو ژبه زده که، پس له هغې په صفت د ګلندام شه. او دغه شان ایوب صابر صاحب هم په شعر کې د شعر تعریف کړی دی چې شاعري کې الهامي کیفیت نه وي، د جهان لوړه علم به شاعرانو. د دومره تعریفونو باوجود هم د شعر د حدبندۍ دا مسله لا هغه شان نازکه او کړکېچنه ده. څنګه چې اول وه شعر څه عجیبه څیز دی، هر سړی ورسره تر څه حده اشنا دی، خو بیا هم ترې پوهان د رموز او اسرار په حواله ناخبرتیا لري. ځکه شعر هر چاته بیل بیل رنګ کې تاثر ورکوي او هر څوک ترې خپل مراد اخلي. د شعر په هکله هر پوهان د خپل فکر مطابق تعریف کوي. د دغه پوهانو د شعر د حدبندۍ ناکامي صرف په دې وجه ده چې شعر د څه تعریف متحمل نه ښکاري. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، راځئ چې لاړ شو یو مشاعرې طرف ته. په مشاعره کې چې څنګه تاسو ته موږ مخکې عرض وکړو چې زما سره د خیبر پښتونخوا ډېر ښه شاعران زما سره میلمانه دي او کوشش به کوو چې پر روانو پروګرامونو کې نور هم زموږ د خیبر پښتونخوا چې څومره ملګري دي هغوی د حاضرۍ په توګه باندې موږ ځان سره د مشاعره کې هم راولو ځان سره. نو راځئ چې مشاعرې طرف ته ځو. خو د مشاعرې نه مخکې زه تاسو ته دا ویل غواړم که دا پروګرام تاسو چېرې بیا په یوټیوب باندې کتل غواړئ نو بالکل زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی سعید عادل افیشل باندې هغې باندې به هم تاسو ته د ویډیو هم میلاویږي. نو راځئ چې د نن لګیالي کې زموږ سره میلمه څوک دی او مشاعره کې زموږ سره چې کوم ملګري دي هغوی ځان سره شریک کړو او پروګرام مخ په وړاندې باندې بوځو. په لګیالي پروګرام کې چې کوم دی نو موږ ړومبني نیمه ګنټه چې کوم ده هغه موږ مشاعرې ته ایستې ده او ورپسې یوه نیمه ګنټه چې ده نو په دې کې به د نن میلمه تاسو واورئ چې نن زموږ سره میلمه څوک دی. نو راځئ چې اول مشاعره واورو. په مشاعره کې موږ سره څوک شریک دي د هغه لګیالو ښاغلو نومونه تاسو سره شریکوم، بیا د هغوی کلامونه د هغوی په ژبه باندې. زموږ سره په نننۍ مشاعره کې ړومبنی میلمه چې کوم دی هغه محمد علي جوهر صاحب دی. ورسره چې کوم دی خوا کې تر څنګه شوکت خرکیوال صاحب، شهریار کتاشخیل صاحب، د دوی شهریار کتاشخیل صاحب او شوکت خرکیوال صاحب د دوی تعلق د پیښور سره دی او د محمد علي جوهر صاحب تعلق چې کوم دی هغه د صوابۍ سره دی. د دوی سره په څنګ کې چې کوم دی نو مفتي معظم درد صاحب او مفتي معظم درد صاحب او عرفان فطرت صاحب زموږ سره نننۍ مشاعره کې شریک دي. نو راځئ چې واورو د عرفان فطرت صاحب او د مفتي معظم درد صاحب تعلق چې کوم دی هغه د تخبای سره دی، ضلع مردان تخبای تحصیل سره دی. نو راځئ چې نننۍ مشاعرې ته غوږ شو. ړومبنی دعوت زه ورکوم عرفان فطرت صاحب ته چې راشي او خپل کلام خپلو کتونکو اورېدونکو سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خو مخکې د دې مشاعره جوړونکي څومره ملګري دي دې نه شاته څومره محنت شوی ډېر زیاته مننه کوم. د مشران په مخ کې خپل غزل ویل مناسب نه ګڼم، خو بیا هم تاسو نه اجازت غواړم یو دوه غزل سره ریکارډ کوم. غزل څه داسې دی مفتي صاحب چې جانان مې ستړی مازدیګر له راځي. جوهر صاحب جانان مې ستړی مازدیګر له راځي، زمونږ کلي ته چکر له راځي.
ډېره زیاته مننه. چا ورته ویلي چې هغه راغلی څه په بانه د بلۍ سر له راځي. ډېره زیاته مننه. او شعر دی پکې په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي، په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي، چا ورته وی چې باختر له راځي. ما سره څه دي چې پې ونازېږم مفتي صاحب، ما سره څه دي چې پې ونازېږم، څوک مې اخلاق و څوک هنر له راځي. ډېره زیاته مننه. ما سره څه دي چې پې ونازېږم، څوک مې اخلاق و څوک هنر له راځي. او تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې مفتي صاحب تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې نور ګرځي نه او سپوږمۍ نور له راځي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. تاله درځمه زه خو ساینس وایي چې نور ګرځي نه او سپوږمۍ نور له راځي. د یار چې چا سره هم ورانه شینو، د یار چې چا سره هم ورانه شینو، خبره ټوله زما سر له راځي. مننه. د یار چې چا سره هم ورانه شینو، خبره ټوله زما سر له راځي. او ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، خبره کله چې هم زر له راځي. مننه. ورورولي سر وخوري تاله ترغشي، خبره کله چې هم زر له راځي. د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مه ځئ، د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مه ځئ، هغه به دلته کې دلبر له راځي. دغه غزل او ستاسو اجازه یو غزل به بل هم وایم. غزل په دې ډول دی چې زړه کې ساتم ستا تصویر، زړه کې ساتم ستا تصویر، ساتم د رڼا تصویر، پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر، پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر. او غر چینا چینار چمن، غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر. مننه. غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر. او اوښکو ترې لوند کړی دی کیسې و، اوښکو ترې لوند کړی دی نور ته ږدي چې بیا تصویر، اوښکو ترې لوند کړی دی نور ته ږدي چې بیا تصویر. او هره ورځ دیدن کیا، هره ورځ دیدن کیا، یا دې راله را تصویر. مننه. هره ورځ دیدن کړیا، یا دې راله را تصویر. او اخلي مې په سر پیسې مفتي صاحب، اخلي مې په سر پیسې غواړي چې زما تصویر، اخلي مې په سر پیسې غواړي چې زما تصویر. او ورک شو د ماحول فطرت، ورک شو د دنیا تصویر، ورک شو د ماحول فطرت، ورک شو د دنیا تصویر. او گپ عرفانه نه لګو راکه په رښتیا تصویر. ډېره زیاته مننه. دا و عرفان فطرت صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلامونه واورېدل. د دې نه پس زه مفتي زمدرد صاحب ته د صاحب شاه صابر صاحب په دې شعر باندې بلنه ورکوم چې د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه، د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باس په توتخورکو پسې ګرځي. مفتي زمدرد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څو شعرونه چې زما د آخري ملاقات هم دا کیفیتو، زما د آخري ملاقات هم دا کیفیتو، د کال د آخري منټ چې یار څه کیفیتي، زما د آخري ملاقات هم دا کیفیتو، د کال د آخري منټ چې یار څه کیفیتي. وباسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته، اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیتي. اوس ته وایه وباسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته، اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیتي. په عشق کې د نبي چې پرې کوي سر ترې قربان شم، په عشق کې د نبي چې پرې کوي سر ترې قربان شم، د داسې قلندر به چې په دار څه کیفیتي. دا ستا سره مننه، دا ستا سره په ناسته کې زمونږ داسې حال دی، معاذه مړه ستا به په مزار څه کیفیتي. او څو شعرونه چې خدای خبر ولې مې داستا نامه په خوله پرته ده، خدای خبر ولې مې داستا نامه په خوله پرته ده. زار محمده صلی الله علیه وسلم، زار محمده ستا نامه راته په زړه پرته ده. او زه د کویلې د کان مزدور بله چاره نه لرم، زه د کویلې د کان مزدور بله چاره نه لرم. رب ذوالجلاله زما دلته نصیبه پرته ده، زه د کویلې د کان مزدور بله چاره نه لرم. رب ذوالجلاله زما دلته نصیبه پرته ده. لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کومه، لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کومه.
اوس دې لانجې لمې هم سر ته لانجه پرته ده لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کوم اوس دې لانجې لمې هم سر ته لانجه پرته ده او د یوې ښکلې په سرو شونډو دنداسه پرته ده د یو هلک مات شوي سر ته سرینده پرته ده د یوې ښکلې په سرو شونډو دنداسه پرته ده د یو هلک مات شوي سر ته سرینده پرته ده کاش د اذان نه مخکې هم چرته آلاب کېدلې کاش د اذان نه مخکې هم چرته آلاب کېدلې ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده او د معاذ قبر مقبره کې ښه ښکاره قبر دی د معاذ قبر مقبره کې ښه ښکاره قبر دی مړه پسلی بس تک سره جنډه پرته ده یو څو شعرونه نور چې لا مې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی لا مې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی عجیبه دا ده چې لا پریښې مې ماتم هم نه دی زما یاد حال به حال کړې مات را مات شوې وجړېدې زما یاد حال به حال کړې مات را مات شوې وجړېدې خوشبو د مینې ده خدا منظر د زغم هم نه دی او ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی حضرت جی غم دا دی چې دغه کار د دم هم نه دی او کده خسته دی کده خسته وي تم ینوي پرې نو ته 90 ګرام کده خسته وي تم ینوي پرې نو ته 90 ګرام چې ته خسته یې دې مین دې پتا ګرام هم نه دی او والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکه راکړو والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکه راکړو زب کافر یم چې په شکل د لړم هم نه دی او مازه سرموینځه د ماز سرموینځه زه هم ډېر خپې جنم د ماز سرموینځه زه هم ډېر خپې جنم بدنام کا ډېر نه دی خو یاره ګوره کم هم نه دی د ماز سرموینځه یاره زه خپې جنم بدنام کا ډېر نه دی نو یاره ګوره کم هم نه دی لا مې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی عجیبه دا ده چې لا پریښې مې ماتم هم نه دی ډېره مننه او د دې پس د پېښور د سیمې د شوکت خرکیوال صاحب ته بلنه ورکوم خو د هغوی نه مخکې د سایل صاحب د 2 شعرونه چې وخته ته ښه وس وکړه چې ورک مې کې وخته ته ښه وس وکړه چې ورک مې کې زه به ځان پیدا کړم پښتون به شم او زه د محبت د ګلو تخم یم زه د محبت د ګلو تخم یم دا خاوره ما نه خوري را زرغون به شم شوکت خرکیوال صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی موږ سره خپل غزل یا نظم شریک کړي مننه جی زه به یو 2 شعره او یو لنډ شان غزل ووایم شعرونه دي چې په دې خبره مې مدام زړګي دردونه کوي په دې خبره مې مدام زړګي دردونه کوي دا خلک ولې له یو بل نه پرتونه کوي ډېر زبردست او جون نخنه وړ جون خود مینې د وفا او د ښکلا نامه ده جون خود مینې د وفا او د ښکلا نامه ده ناپوهه خلک پکې شر او فسادونه کوي بالکل هغوی دا عمر خو زموږ د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه او غزل لنډ د لنډ بهر غزل به ووایم دلته چې خوار شي سړی دلته چې خوار شي سړی لوی ګناهګار شي سړی ډېر زبردست او سخته په جون کې خوي پکې هوښیار شي سړی ډېر زبردست او یار چې ته مخ واړوي غر نه گزار شي سړی ډېر زبردست او چې ښکلي مخ وویني چې ښکلي مخ وویني په زړه بیمار شي سړی او پیاله د بنګو خدا خمار شي سړی او خلک ترې لرې رزغلي چې بد کردار شي سړی او مقتدا چې شعر د شوکت داسې دی شعر د شوکت داسې دی چې ته نظر شي سړی دلته چې خوار شي سړی لوی ګناهګار شي سړی ډېره مننه مقتدا ته بیا ووایي
مکتوب وایم شعر د شوکت داسې دی چې ته نظار شي سړی. دا و شوکت خرکیوال صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور کلام اورید د لنډ بهر د دې نه پس زه شهریار کتاشخیل صاحب ته بلنه ورکوم د فیلسوفان عابد صاحب په دې دوو شعرونو چې وخانده په بله دنیا واړوه زړه په قیامتونو زما واړوه او شیخه د تسبو زور به دې وګورم خدای دې په کافره بلا واړوه. شهریار کتاشخیل صاحب ته بلنه ورکوم چې خپلو ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو سره خپل نظم یا غزل شریک کړي. شهریار کتاشخیل صاحب. مننه جی قطع مننه ملګرو ستاسو ډېره مننه. لومبی یو قطعه ده چې بنجاري ملک ته په کومه لاړې بنجاري ملک ته په کومه لاړې په خوشې لاره کې اټاله ومه او چاپیره اور راله وجود سوځوو په جکې ګیره د کلاله ومه. او بله یو قطعه ده جي زه به د اسمان غوندې په چغو درته وجاړم زه به د اسمان غوندې په چغو درته وجاړم خو یاد لره چې اوښکې به باران نه وي ګلی به وي او بیا به جوماتونه زیارتونه لړزوي ګورې بیا به جوماتونه زیارتونه لړزوي ګورې د سوي زړه نه تندرونه ستا بلی به وي. یو لنډ غوندې غزل دی جي چې زرغونه به کې د بوټو وکړم زه په باران کې په شکال ته ګورم کال مې لګو کې د بارودو تیر شو مینه کوم خو زه بل کال ته ګورم او جانان مې چل راته جوړ کړی دی نن جانان مې چل راته جوړ کړی دی نن زه په زه نشین کې خال ته ګورم او دلبره پیکج د موبایل مې نشته دلبره پیکج د موبایل مې نشته ځکه له تا هر یو مسکال ته ګورم او لوبه د ژوند مې اندېښنو نه ډکه لوبه د ژوند مې د اندېښنو نه ډکه ځکه شطرنج کې هر یو چال ته ګورم. بس ډیره زیاته مننه قدرمنو نن تاسو په دې نشست کې د دعوت بلنه ورکوم محمد علي جوهر صاحب ته د اقبال شاکر صاحب په دې شعرونو باندې چې بغیر د محبته که مې بل ټکی زده وي بغیر د محبته که مې بل ټکی زده وي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې او شاکره جادوګره دا دې څنګه جادو کړی شاکره جادوګره دا دې څنګه جادو کړی چې هر ښکلی وسوایي ستا شعرونه پاڼې پاڼې. محمد علي جوهر صاحب ته بلنه ورکوم چې خپلو ګرانو قدرمنو اورېدونکو سره خپل نظم یا غزل شریک کړي. چې قاتل د محبت دی چې قاتل د محبت دی د نفرت نه مې نفرت دی چې قاتل د محبت دی د نفرت نه مې نفرت دی او څه نیمګړې زندګي ده څه نیمګړې مې الفت دی او کړمار کې چې یو ځای یو دا د مینې برکت دی کړمار کې چې یو ځای یو دا د مینې برکت دی او ته فارس او پیرس تایا زما کور زما جنت دی ته فارس او پیرس تایا زما کور زما جنت دی او ګناهګار نه یې رقیبه بدقسمته مې قسمت دی ګناهګار نه یې رقیبه بدقسمته مې قسمت دی او د عمل قوت پکار دی د خبرو ساجت دی. ایوب صابر وایي ایوب صابر خدای بخلی وایي د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې په خبرو خو قامونه نه جوړېږي د عمل قوت پکار دی د خبرو ساجت دی او خپلې مور سره په جنګ یو خپلې مور سره په جنګ یو د خپل ځانه بغاوت دی او د بچو د سر سودا کړي د خامار دغه فطرت دی د بچو د سر سودا کړي د خامار دغه فطرت دی او وسنۍ شرافت کنه شرافت څه دی خانیه بس یو شر دی بلافت دی شرافت څه دی خانیه بس یو شر دی بلافت دی او څنګه اور به یو ځای شي دلته ښکلی سیاست دی څنګه اور به یو ځای شي دلته ښکلی سیاست دی او ای جوهر څه به وایو په هر لور منافقت دی. ډېره زیاته مننه ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا وه د نن ورځ مشاعره د ننګیالو ننګیالي کې چې کومه مشاعره وه هغه موږ تاسو ته وړاندې کړه چې پکې زموږ سره تخبای د سیمې عرفان فطرت صاحب مفتی معاذ همدرد صاحب د ثوابای محمد علي جوهر صاحب او د پیښور شوکت علي خرکیوال صاحب
او شهریار که تاشخیل صاحب زموږ سره میلمانو د دې ټولو ډیره زیاته مننه ډیره شکریه ادا کوم او ډیر منندوی یم چې دوی په دومره نوزګاره وخت کې زموږ سټوډیو ته راغلل او موږ سره خپل خواږه خواږه کلامونه شریک کړل د 15 واړو میلمنو ډیره زیاته مننه د وایس اف ټایم 105.6 سربدال ډېر خوږو درنو لیدونکو د یو وړې شان مشاعرې نه پس تاسو کوربه سید عادل تاسو ته یو وارې بیا وایي هرکلی خپرونه دا د ننګیالو ننګیالې اوس په ځو هغه شخصیت طرف ته کوم چې زموږ سره نن په دې محفل کې میلمه دی شهریار که تاشخیل صاحب چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی 2 کتابونه هم چاپ دي ورسره په پیښور کې د 4 صدۍ د سیمې اوسیدونکی دی خو په پیښور کې د خپل ژوند چې کوم دی ورځ شپې سبا کوي او د پښتو ادب کلتور خدمت ته یې بړې راښکلي دي او هم لګیا دی د خپلې ژبې او ادب سرسړه کوي نو راځئ چې نن د شهریار که تاشخیل صاحب سره یو څو خبرې وکړو او د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې د ادب په اړه باندې د هغوی سره خبرې وکړو شهریار که تاشخیل صاحب داسې یو نوم دی چې هغه د چا نه پټ نه دی په پښتو ادب کې د هغوی نوم لکه د لمر په شان ځلېږي نو ستاسو ډېر وخت نه اخلم راځو شهریار که تاشخیل صاحب طرف ته هغوی سره یو څو خبرې اترې کوو د ټولو نه اول خو زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې په دومره نوزګارتیا کې هغوی زموږ دپاره لږ وخت وایستو او ستاسو دپاره نو د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ډېره زیاته مننه جي ستاسو مننه جي السلام علیکم ټولو ملګرو ته خاص کر ستاسو ټیم ته او هغه کتونکو ته هغه اورېدونکو ته کوم چې مونږ اوري زه د ټولو مننه کوم مهرباني ډیره مهرباني چې تاسو دلته راغلئ شهریار صاحب دا راته ووایي چې پښتو ادب طرف ته مو څنګه پام شو لیکل مو د کره نه شروع کړي دي او څنګه مو شروع کړل څه داسې حالات راغلل چې تاسو لیکل شروع کړل دا خو ډېره ښکلې خبره تاسو وکړله دا د ډېر وخت خبره ده ما په 10 کې سبق ویلو او سره زما نه مشر ورور 10 کې یو پیپر فیل شو او زمونږ والد صاحب خو بیخي بې تعلیم او خو سوچ د هغه ډېر اوچتو او فکر ډېر جوور فکر و چې کله هغه فیل شو او ما له امتحان نو ورکړی نو هغه ته وایي چې خلکو په تاریخ کې نوم پرېښودو او تاسو ما له یو په 10 کې فیل کېږي هغه خبره زما په ذهن پرېوتله او د هغې نه پس الله پاک بس دغه یو شعور په ما له راکړو زمونږ په ذهن کې به دا شی اچولو نو ادبي ټولنو سره زما رابطه شو خو دا وه چې پښتو کتابونه به ما ډېر کتل چې هغه به د شاعري او د افسانو به یا بل څه په پښتو زما خوښه وه بیا په هغې کې لږ لږ شعرونه ما شروع کړل او بیا زه ټولنې ته جوخ شوم ادبي ټولنې ته هغې کې بیا داسې یو وخت رالو چې ما د شاعرۍ یو کتاب د شاعرۍ څه چې تحقیقي کتاب مې چاپ کوم د اشنغر ګلونه په نوم باندې هغه یا د شاعرانو لیکوالانو یو ډکشنري وه او هغه پښتو اکیډمي پروجیکټ د قلم خاوندانو کې بیا شامل هم شو جی شهریار صاحب کتابونو طرف ته راځو هغې باندې خبره اترې کوو خو دا راته ووایي چې تاسو اوس وایي چې دا کتابونه به د پښتو کتل د دې کې به د نثر ډېرو که د نظم به ډېرو دغه وخت کې د نظم یعنی شاعرۍ کتابونه ما زیات کتل او د نثر به مې هم کتل خو زیات شوق د ما شاعرۍ سره و ځکه چې شاعري مې بیا شروع کړله او نثر چې ما بیا کله شروع کړو نو د اباسین رساله د انفارمیشن ډپارټمنټ نه پیښور نه چلیدله او صاحبزاده علي حیدر د هغې ایډیټر یو ورځ وله ما خپل غزل یوړو خو دغه وخت کې ما په ګورنمنټ کالج پیښور کې سبق ویلو چې ما وله غزل یوړو نو ما ته غزل نه څه غواړې نثر ولیکه نو ما ورته سر نثر باندې نه پوهېږم وایي کوم ځای اوسېږي وخت کې موږ په وکي کې اوسېدو نو ما ته چې بس ولیکه دغه چې په وکي نه اخوا نیر دی دی خوا دیره ده دومره حجرې دي دومره لختي دي دومره ولي دي دومره بادي ده دغه زما د نثر لومبې مضمونو چې ما ولیکلو هغه وخت سره او هغې په اباسین رساله انفارمیشن نه چاپ کو او په هغې باندې مالا انعامي چک د 100 روپو هم را لېږلو حاجي د دې دغه کتابونه چې به تاسو د نظم کتل دا به د چا و مختلفو شاعرانو کتابونه خو زیات تر ما به وحدت اخبار کتو په وحدت اخبار کې به مې د حمزه بابا لیکونه نثر او نظم دواړه ډېر زیات خوښ و دغه ما کتل جی تر اوسه پورې څومره شاعري وکړه
یاره شاعري خو مې لږه کړې ده زیات تر زما توجه نثر اړخ ته وه څنګه چې مړومبي سر کې وې د اشنغر ګلونه په نوم چې کوم کتاب ما چاپ کړی دا د مړومبي کتاب دی او بیا ورپسې په نثر کې د غندل بابا د ژوند رنګونه کتاب ما چاپ کړی دی دا 2 چاپ دي هغې نه علاوه زما افسانه شته دی زما په مختلفو شخصیاتو باندې تبصرې دي په مختلفو کتابونو باندې تبصرې دي کرنٹ افیر کالمونه دي په پښتو اردو دواړو کې دې نه علاوه د حضور صلی الله علیه وسلم شجره ما سره 4 جلد پرته ده د بل د اشنغر 400 تنګي تحصیل شړو بابا جی یو مشهور زیارت ته 400 کاله وړاندې ته پاغه ما تحقیق مکمل کړی دی او ما سره ناچاپ پروت دی او دې وخت کې ما ته 2 نور والدي چې یو د پنجاب د سیمې اټک د جاوید اقبال افګار صاحب جاوید اقبال افګار صاحب داغه په ژوند فن باندې ما کار شروع کړی دی او هغه شروع دی او یو د ګیګیانو تخت تاج دولتپوره هغې باندې ما کار شروع کړی دا 2 تحقیق زما روان دي دغه تاسو چې د کومو کتابونو ذکر وکړو چې پوره دي خو لا چاپ نه دي څه د وجې چاپ نه دي پولې پاتې دي دا مالی بحران د وجې معیشت د کمزورۍ په وجه دا ده چې ما چې څه مزدوري وکړله هغه په بچو لګېده زما کور د کرایې دی د کرایې کور کې اوسېږم او ورکوټې کور دی دا هم ده چې بل ماشومان سبق کوي مشر هلک چې دی هغه لسم کړی دی نو هغه اوس خپل مزدوري کوي بلې جینۍ ورپسې 12 کې ده ورپسې بل هلک چې دی هغه هوموپیتک کوي لګیا دی او 2 ماشومان واړه دي هغې هم سبق کوي لګیا دي نو په دغه وجه باندې هغه وخت سره پلار ژوندی و چې کوم کتابونه ما چاپ کول اوس پلار مړه دی او مطلب بوج زیات شو ګرانی زیاته شوله خرچې زیاتې شولې هر یو شی ګران شو او مزدوري کمه ده نو دغه په وجه باندې کتابونه د چاپ نه همداسې لا پاتې دي شهریار صاحب مطلب دا دی چې کله د پلار په جیب باندې 2 کتابونه چاپ شو چې خپل جیب ته شو بیا وروسته حالات ګډوډ شو لکه مطلب کور خرچه شي د وړو خرچه شي سکولونه شي روغ رنځور غم خادي دا ټول پکې راشي شهریار صاحب دا راته ووایي چې ډېر پوهان داسې وایي او شاعران ادیبان زموږ وروڼو داسې وایي چې د پښتو کتاب په مارکیټ کې نه خرڅېږي که د پښتو کتاب چاپ شي د شاعرۍ دکاندار نه لړ شي د هغه به ویروئ مهرباني وکړئ دا واخلي څوک یې نه اخلي د پښتو شاعري څوک نه اخلي د پښتو نثر څوک نه اخلي دا خبره ټیک ده جي بالکل جی دا خبره صحیح ده او دا زه منم ما چې دا 2 کم کتابونه چاپ شوي دي نو ما ته یادېږي تر اوسه پورې چې دې کې زما یو کتاب ما له 40 روپۍ هم د هغې نه دي راکړې ما که لیبررو ته مې ورکړي دي هم د هغې پیمنټ ما ته تر اوسه نه دی شوی او که ما مطلب دا دی چې ملګرو له ورکړي د هغې هم نه دی شوی او بله خبره پکې دا وه چې د ګران اکرام الله ګران صاحب د خدای وبخي هغه ته یو ورځ چا وویله زما په مخامخ یاره جي وي شاعران زیات شوي دي نو هغه ډېر وخندل ورته وي زه خو خوشحالېږم چې شاعران زیات شي ځکه چې د پښتو کتابونه صرف شاعران ګوري بل څوک یې نه ګوري او که دا شاعران داسې ګران زیات شي نو ښه به وي نو دا پښتو کتابونه به کتونکي به زیات شي خو زه چې نن سبا ګورم نو په فیسبوک باندې راځي پښتو شاعري هم راځي پښتو لیکونه هم راځي خو بس د افسوس خبره ده چې معیاري نه دي یعنې د پښتو ویونکي یا لیکونکي زیات شوي دي خو معیاري نشته پکې خو سوشل میډیا باندې ډېر زیاته شاعري خورېږي زما غزل ستاسو پسې ستاسو غزل ما پسې زما غزل بل پسې داسې دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ دغه ټیک د سوشل میډیا دغه خلک چې دا کار کوي دا ټیک کوي بالکل جی زه د دې خلاف یم او د دې خلاف زه به یو بل ذکر هم پکې وکړم ملګري دي دواړه مې ملګري دي اسرار اتل صاحب ما سره یو ځای په اخبار کې پاتې شوی دی د هغې یو کتاب چاپ شوی دی جاوید افګار صاحب چاپ کړی دی او هغې کې ټولې غزلې مطلب د یو بل ملګري نه راغلي دي بیا په هغې کې د 400 سیمې ارشد جان شاهکار په هغې اعتراض وکړو چې دا 100 غزلې پکې زما دي په هغې کې ما کمنټس هم بیا کړو بیا زه لاړم سنبدال ته جاوید افګار صاحب سره ماښامي و زما هغې سره کېناستم هغې نه بیا ما ته تا دا کتاب چاپ کو تا د دې سرسڼه چې کوله تا د دې تحقیقات ولې نه کو هغې بیا وویله چې د دې تحقیقات ما کړي وو او ډېرو کسانو نه بیا اسرار اتل یو مشهور شخصیت دی دې وخت کې
او هغه لم زه لاړم خو هغه ماته وي چې به دغه پیج نه وال دغه پیج کې ټولې غزلې زما دي. نو دا ښه خبره نه ده. ټیک د پیج تا جوړ کړی دی ته هغه مشر سړی دی سپینګیری سړی دی ټول عمر هغه په ریډیو کې په ټي وي کې تیر کړی دی ادب له خدمت کړی دی 500 کتابونو مصنف مؤلف دی او هغه غریب د په کتاب باندې دی وخت کې ډېر غلط الزامات پیلو چې افغار پیسو د پاره کار کوي پیسو نه هغه بیا ما ته په خپل وي چې ما خپل ویډیو جوړ کړ ورشد جان شاهکار ته مولې غلا چې د کې زما غلطي نه و د کې چې د چا غزلې وي هغه ماته چې د پیج نه ولا ټول غزلې زما دي او همدغه نه اوچته کا او د کتابي شکر ورکړه دله داسې نو پکا نو زمون کم مرګري چې په سوشل میډیا باندې دا کار کوي یا دینه بغیر هم کوي جی د کې داسې کسان ما ته اوسم یاد دي چې د تر د ماما ضرور د کاکا د مرګري نه یا کاپه اوچته کړه دا پټه کړه دا او هغه اوس په خپل نوم باندې څه غزلې راوېستې دي او څه پکې راوباسي خو ولې پاکستان قانون کې هم د دې دپاره دفع شته او په کار دی چې د کم مرګري غزل څوک په خپل نوم چاپ کړي چې هغه په عدالت کې په هغه باندې رټو کړي ځکه چې هغې دپاره خپله دفع شته دی په هغې دپاره قانون شته دی چې بل سړی بیا داسې کار نه کوي. ایوب صابر صاحب وایي چې شاعري کې الهامي کیفیت نه وي د جهان واړه عالم به شاعرانو او عام خلک دا وایي چې شاعري چې کوي شاعري نه هغه خامخا مینه کړي څه ټکری خوړلي دا هغه درد دا هغه غم نه چې کوم دی هغه شاعر شي. تاسو ورته د یو نثرنګار په حیث باندې د یو شاعر په حیث باندې ورته په کوم نظر ګورئ کوم یو ټیک وایي؟ دواړه خبرې دي ټیک دي. په دې باندې د شیرشاه ترخوي رساله وه ښکلا ما ته خو سن نه یادېږي په هغه کې ما یو کالم لیکلو یو لیک مې کړو پښتو کې او د شاعرۍ په حواله مې کړو ځکه چې زه یو ورځ په بس کې روان وم نو یو بابا وی چې د شاعرانو ډمان نه به زیاته سزا شاعر له ورکول کېږي په هغې بیا ما چې سوچ وکړو ما سټډي وکړل او ما کتابونه وکتل نو ما هغه شاعر راویسته چې شاعر د کم ځای نه را روان دی او شاعر کله نه شروع شوی دی او لومبی شاعر دا ټول تفصیل مې هغې کې بیان کړل او په هغې کې ما همدغه ویلې چې هغه شاعر له به زیاته سزا ورکوي کم چې د اسلام خلاف وي کم چې د دین خلاف وي کم چې د ملک او قوم خلاف شاعري کوي او اواز پورته کوي او خلک بلوه کوي نو دغه شاعر له به سزا ورکوي. هغه شاعر چې کم مطلب د قوم او ملک او د ژبې دپاره کار کوي نو هغه له به سزا نه ورکوي که هغه په هره طریقه باندې. بله تاسو د شاعرۍ خبره کړه چې یاره مینه ضروري نه ده. دغه کې همدغه لیک کې ما دا کړی وه چې هر پښتون شاعر دی کله چې به زه ماشوم حجره کې به ناست نو د هلکان به چې پټونه رالم په ضد به د شپې ټپې کولې رباب منګې به والو نو هغې کې به یو کس د ځانه ټپه څه به پردی وکړلی څه به یو د ځانه پکې وکړه نو دغه هم شاعر دی خو هغه ته ماحول میلو نه شو هغه سټډي ونه کړه یا د هغه تعلیم نو یا هغه ته هغه بیکګراونډ میلو نه شو نو د هغه یو ټپه چې و هغه یو شعر چې و هغه لاړو په هوا کې ضایع شو. مونږ چې کوم ته شاعر وایو دته موقع ملو شو دته بیکګراوند ملو شو دته ټولنه تنظیمونه اجلاسونه ملو شو دته لایبرری ملو شو نو په دې وجه د هغه سټډي زیاته شو د هغه ماحول کې پاتې شو نو دته ځکه شاعر ویلی شي یا د خپل هغه غزل یا نثر یا لیکونه افسانه څه چې دا هغه د بهر وصل خلکو ته ورول تنقید ته وړاندې کړل یا هغه اخبارات او رسالو کې چاپ کړل نو د نوم پیدا شو او چې کم په هغه حجره کې یو ټپه ویلې هغه په هغه ځای لاړه ختمه شو هغه محفوظ نه کړه ویې نه لیکله نو په دغه وجه باندې هغه شاعر نه شو. الان کې د پښتون په رګ رګ کې موسیقي او شاعري دواړه شامل دي. ګرانو قدرمنو کتونکو دې وخت یو وړه شن د ماخلو د مینې پس بیا راځو زموږ سره خوږیږي د زړه سر لا لږ نظر ماتوم
په وینو سور دی پېښور لا لږ نظر ماتوم لږ نظر ماتوم زړه مې خوږېږي د زړه سر لا لږ نظر ماتوم په وینو سور دی پېښور لا لږ نظر ماتوم 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 ملکن غر لا لږ نظر ماتوم په وینو سور دی پېښور لا لږ نظر ماتوم 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 مازیګر لا لږ نظر ماتوم په وینو سور دی پېښور لا لږ نظر ماتوم 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 راځي دلته کې اختر ته لږ نظر ماتوم په وینو سور دی پېښور لا لږ نظر ګرانو قدرمنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلې غږ دی د وایس آف ټایم FM 105.6 حسن ابدال ماته ویلی شي ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه ده د لګیالو لګیالي کې نن زموږ سره څنګه چې تاسو ته موږ مخکې عرض وکړو چې شهریار که تاشکیل صاحب زموږ سره میلمه دی د دوی سره به د ژوند او فن په اړه باندې د پښتو ادب او ژبې او کلتور په اړه باندې ورسره خبرې اترې کوو نو راځئ چې د شهریار که تاشکیل صاحب سره یو خبرې وکړو د هغوی د څه کلامونه واورو غزل به درته ووایم د محبت په تیغ زخمی زړګي ټکور نه مني
د محبت په تیغ زخمی زړګي ټکور نه مني د موج مستی بېسیاره مینه د چا زور نه مني او د دشت سندره د دریاب چپو نغمه نغمه کړه د دشت سندره د دریاب چپو نغمه نغمه کړه د انقلاب نغمه بلبل کړه د چا شور نه مني او تل بې یقینه مینه خوند مې د دردونو یوسي تل بې یقینه مینه خوند مې د دردونو یوسي د بلتانه په اور کې سوځي بل یو اور نه مني او مینه مقصد زما د ژوند او د برداشت لوبه ده مینه مقصد زما د ژوند او د برداشت لوبه ده زما کوډله به اور واخلي ستا پیغور نه مني او زخم اودشي او دردونه پر کالی کې لاړ شي زخم اودشي او دردونه پر کالی کې لاړ شي دغه غندنه که تاشخیل ګورې په کور نه مني بله مو ویم دا یو لوبه غونډه کې ده ووایم نیولې چې هر وخت مونږ د دې ولي وي غاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام جانان زما پښتون دی لیدلې مې پرون دی په کور کې اندرون دی راځي بدرنګ صحت کې مونږ به شو غاړه په غاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام او چې دواړه شونډې سرې کړي بیا موږ ته اشارې کړي ټول خلک نندارې کړي چې مور یا کور کې نه وي دا په ور کې ولاړه رقیب راته جاړه راځو به موږ مدام او دیدله د ګلفامو په خړه د ماښام روان به مدام د سرو شونډو توام یا د راوړې ما دپاره رقیب راته جاړه راځو به موږ مدام په واړو کې سردار شو رنګین د ژوند بهار شو دلدار چې مې دلدار شو چې زلفې را خورې کړي کړي زمونږ خونه وي جاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام او جبین لري قمر زما لوري نظر په مخ د اشنغره موسم د خوشحالو شو د غم دنیا لتاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام ته مه کوه خفګان زه یمه در روانه چې څومره وي خندانه کوڅه کې درته وایم غزل په تنګه غاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام زه یمه که تاشخیله د عشق کتاب کې ښکیله د مینې کوم سیله بوډا شومه ځواني ټوله په دغه لار کې لاړه رقیب راته جاړه راځو به مونږ مدام دا یو غزل دی جی زه مې درکړلو دلبره د غزل غیږ کې زه مې درکړلو دلبره د غزل غیږ کې ما هم ځای کله که ګل د توروربل غیږ کې او په تش کتو باندې د دار تر سره نه رسي څوک زه مې درکړلو دلبره د غزل غیږ کې ما هم ځای کله که ګل د توروربل غیږ کې په تش کتو باندې د دار تر سره نه رسي څوک تر څو چې کېنږدي اشنا سر د سنګل غیږ کې او نسیمه ورشه ورته ووایه خبر که جانان نسیمه ورشه ورته ووایه خبر که جانان چې ستا پاګل مې ولیدلې د ځنګل غیږ کې او د تخیل په زور مې هر چاته څرګنده کړله د تخیل په زور مې هر چاته څرګنده کړله هغه نازکه پښتنه پرده کې ناسته د محل غیږ کې او د هر یو سوچ د روڼ سحر په خاطر د هر یو سوچ د روڼ سحر په خاطر ما تل دنګلې د ملګرو د توکل غیږ کې او راحت قدم د ګڼل یار ستا غیږه راحت قدم د ګڼل یار ستا غیږه واک به ورنکړم اشنا د بل نظر قاتل غیږ کې جی بالکل د شاعرۍ کتاب خو پکار دی ځکه چې ما خلک په شاعرۍ پیژني نو شاعرۍ کتاب پکار دی خو دی وخت کې د موجوده دور داسې رالو چې دا تحقیقي دور دی او دا مطلب نوې دور دی پکار دی چې نوې شی منځ ته راشي ادب ته راشي چې یو خو ادب ته ترقي ملو شي او بل راتلونکي نسل د هغې نه استفاده وکړي د ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم تا مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې داسې کې دنیا بسوي چې د پلاني خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او
خکور په آرامو د شار سحر که جندو نو پدی بیا خبره کوو دا پجړا شو ویل ته هم بی وفا او خطیر ما خو بستا په مینم لا تړل څه خبرم پتلو بلاړ شم خود می دا خبره وورا سحر چمړوم جنازې لمې بیا راچې نشي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک وبهر چې ورسره دې دومره وخت تېر کو ملنګ نه اوسه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو د چا ګوډ به کوو می دا خبر وکا او کوټی تراغلم پکټ کې داسې بی بالختا بیتلی سملاستم او بیا په ځان باندې پوی نشم اوده شوی وما سحر می سترګې د مولا په اذان پرانستلې پکټ کې کېناستم او زر می کلمه وویله په ځان می چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسما اودس وکړم مونځ وکړم پدې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګي مولا صاحب وی مسلمانانو یو دمړي اعلان هم ووري زمون د کلی د پلان کې نور په حق او رسیدا د کلی خلکو یو کترا واخلې حل تراشي اعلان می ووریدو خو ما ویل جوړ خوب وینما چې دروازې ته می نظر شو نو نور می راغله راته وی بچیه پاسه لیونې مړه شوله نن کور لمزنل دمړي زیت ورشا مور می خبره لا پورا مکمل کړي نوا زجرا پاسې د موسیدا هل تورغلما هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړوه مور به یې چغې کړي چې یلې ونی پاسه کنه ځای را جارو کا او بیا لوښي د ټول کور وینځه پلار له جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما ولی زما خوږی لوري را پاسه کنا موري پکور کې جړل پلاری پکو سکی جړل ورونه ظلم
پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونې په کور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ سینګه مړه شوه یو رات اوے چې سیاد شاهد نه یې خبر ما ویل نه خدای ګو خو ته مې لږ شان پرې کړه کنه هغه وی خلک وایي دا چې وه په چا میینه هغه سپیره هغه بدبخته ورله زړه مات کړلو دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده نو دی په دغه وجه زهر اسکل څومره بېوسه وي مجبوره مینا څومره بېوسه وي مجبوره مینا څومره بېوسه وي مجبوره